أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي آیاتا لیدلے دے هاغی سڑی لرا، یعنی تا تا خبر را رسیدلے دے هاغی سڑی پبارکی، مراد تین نمرود دے. حاج ابراہیم فی ربه، چی جگڑی کولد ابراہیم علیہ السلام سر پبارد رب دنکی، ان آتاه اللہ الملک، زکا چی دت ورکڑی و اللہ تعالی بادشاہی. اذ قال ابراہیم، هاغ وقت چی اویل ابراہیم علیہ السلام، ربی الذی، رب زما هاغ ذات دے، یحیی و یمید، چی جوندی کول کی او مڑ کول کی. قال اویل دے نمرود، انا احیی و امید، زہم جوندی کول کوم او مڑ کول کوم. قال ابراہیم، ویل ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یأتی بالشمس، پس بیشک اللہ تعالی راولی نور لرا، من المشرق د مشرقنا، فأت بها من المغرب، نپس تراولا دی نور لرا د مغربنا. فبہت الذی کفر، پس حیران شو هاغ کس چی هاغ کفر کڑو، حیران پات شو جی بدی ہوئی قدرت نو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالم تا، قوم هاغت چی اغیوی ظلم کون کی. او کالذی مر علی قریت، یا لکا هاغ سڑے، یعنی تا تا خبر را رسید لے دے دا هاغی سڑی، مر علی قریت، چی هاغ تیر شو پیو کلی، وہی خاویت علی عروشها، او دا کلے را پریوتے پا اغی چتون خپلو باندے، یعنی پڑ مخی طول کلے وران پروتو. قال اویل دا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، سرنگ بجوندی کوی اللہ تعالی دے لرا ورست د مرگ د دینا. دے سڑین مراد حضرت عزیر علیہ السلام. فاماته اللہ، پس ملکڑو اللہ تعالی دلرا، مئت عام، سل کالا، سلو کالو پوری. ثم بعثه، بیائرا جوندے کو دے. قال اویل، کم اللہ تعالی کم لبثتا، سمر وقتیر کوتا. قال لبثت یوما او بعض یوم، اویل دی عزیر علیہ السلام چی وقتیر کوما یو رز یا سحیسہ دو رزی. قال اللہ تعالی ابرمائل، بل لبثت مئت عام، بلکہ وقتیر کوتا سل کالا. فانظر الى طعامک، پس اگور اخپل طعام تا، حقی خوراک تا، وشرابک، او حقی خپل سخاک تا. لم یتسنہ، چی ندی حقا سخا شوی، ندی خراب شوی، او لم یتسنہ، چی بدبوی شوی ندی. وانظر الى حمارک، او اگورا اغی خرخ پلتا. ولنجعلک آیتا للناس، او من گرزو تالرا نشانی د پار د خلقو. وانظر الى العظام، او اگورا اغی اڈوکتا، کیف ننشزها، چی سرنگی رایو زیکو من دیلرا، سرنگی حرکت ورکو دیلرا. خوراک سخاکی تازه پروت، او اغخر مل اڈوکی اڈوکی شوے، خور ور شوے. کیف ننشزها، سرنگی حرکت ورکو منگ دیلرا، ورایو زیکو دیلرا. ثم نکسوها لحما، بیا ور اغندو من دیتا لحما غخا. فلما تبین له، پس ہر کلچ خوازح شودتا. قال نوی ویل،
اعلم ان الله على كل شيء قدير زخب وشم چې بشک الله تعالی دې په هر سیز باندې قدرت لرونکي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او یاد کا هغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اے زما ربا ارینی کیف تحیی الموتا وخی ما ته چې څرنګې به ژوندي کوي ته مړو لره. قال الله تعالی وفرمایل اولم تؤمن آیت یقین نلری یعنی ستا یقین نشتا. قال ابراهیم علیه السلام ویل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن سوال کوم د دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما. قال الله تعالی فرمایل فخذ اربعه من الطير پس ونسا سلور د مرغونا سلور مرغی فصرهن الیک بیا عادت کا دا مرغی د ځان سرا ثم جعل على كل جبل منهن بیا کیک دا په هر یو غر باندې د دین صحیحا یعنی ذبح کا میدی کا او لګ لګ حساغ چکنی لګ لګ په ورونو باندې کېدا. ثم جعل على كل جبل بیا کیک دا په هر یو غر باندې منهن د دې مرغون جزءا صحیحا ثم دعوهن بیا آوازو کدی مرغوتا یأتینک سایا راضی بدوی تا تپمنڈا. وعلم پوشا ان اللہ عزیز حکیم چھ بے شکت دے اللہ تعالی غالب او حکمت والا.